قصص شلم سپارہ آیت نمبر شپږیشتم. واقعہ د موسی علیہ السلام روانه وه. د موسی علیہ السلام یو لور راغلی وه او هغې موسی علیہ السلام له دعوت ورکړ چې زما پلار هغه تا غواړي. نو موسی علیہ السلام راغی هلته چې نو شعیب علیہ السلام ته خپله واقعه او خپله خبره بیان کړه. شعیب علیہ السلام ورته وی نجوت من القوم الظالمین، تا د ظالم قوم نه نجات بیا مونته سورځي هغه تیریږي. د شعیب علیہ السلام یو لور وه، هغې پلار ته چې نو مشوره ورکړه یا بتستاجره، اے بابا دل په مزدورۍ باندې ونیسه. ولې مشوره ورکوي؟ وجم ذکر کوي. او دغلته شعیب علیہ السلام ته هغه د مزدورۍ ضرورت و چې داسې یو مزدور ونیسي چې هغه د دې لپاره ګړې بیزې ساتي. شعیب علیہ السلام په خپله باندې دغه کار کولی نه شو، کمزوری و. نارینه زوی شته نه، جینکې هم غټې شوي دي، هغې هم بوتلې نشي نورې، او مخالفت هم ډېر و. لور ورته ووی یا ابت استاجره، او ورسره یو خبره کوي ان خیر من استاجرت القوي الامین، یقینا غوره هغه چې ته په مزدورۍ نیسې هغه قوت والا او امانتدار دی. قوت د موسی علیہ السلام هغه د دې نه معلوم کړی چې هغه ګټه چې هغه لسو کسانو نشو اوچتولی او هغه موسی علیہ السلام په خپله باندې اوچته کړې وه. هغه ډولچه چې هغه لسو کسانو راویسته موسی علیہ السلام په یوازې باندې راویستې وه. نو قوت یې د هغې نه معلوم کړی و، امانت یې د دې نه معلوم کړی و چې موسی علیہ السلام هغې ته وی ته ما پسې شاته راځه او د شا نه چې نو ما ته لار ښایه چې په دې طرف ځه او په دې طرف ځه. په مزدور کې دوه څیزونه هغه پکار دي، یو دا چې هغه کې طاقت او قوت چې دی هغه کار کولی شي. که کولی نشي او تا په مزدورۍ باندې ونیوه او راغې نو هسې به د پیسې لګي او نور به چې دی نه کار کیږي نه. دې د وجې نه مزدور کې وګوره چې ده کې قوت شته او که نشته، طاقت شته او که نشته. نو مضبوط چې نه هغه مزدور راوله چې هغه کار تاله وکړي. دویم چې نه هغه امانت چې دی نو دوه قسمه باندې، یو دا چې هغه کې امانت دی چې هغه ستا د مال حفاظت کوي. تا سیمټ راوړي، تا چې نو خښته راوړې ده، تا شګه راوړې ده، هغه ضایع کوي نه. سیمټ کار ختم شي هغه ځای ته رسوي، دا نه چې سیمټو بوجۍ بار پرېښودې ده او په هغې باندې چې نو باران وشو هغه چې نو خراب شي. خښتې خرابوي نه، چې ډکرې ضرورت نو چې دې د ډکرې پسې ګرځي چې یاره چېته ډکره مې لو شي چې روغه خښته ماته نه کړم. دا نه و چې بس چې نو تیشه راوله او چې نو روغ له ډک ورکړه چې نو هغه په میز دوکه او ډکره به ترېنه جوړه کړو. داسې نه وي. شګه استعمال کړي نو هغه نوره راغونډه کړي چې دا ضایع نه شي. دې ته امانت وایي. او امانت دا هم چې هغه له کوم ټیم مقرر شوی دی هغه ټیم کې مکمل هغه خپل کار کوي. هغه ټیم چې ناسې تېروي نه، ټیم پاسي نه کوي. دی په دې کې لګیا دی چې یاره دی چې نو دا کار وکړي. یو مالک له هم لږ احتیاط او خیال پکاري. مزدور هم انسان دی، هغه مشین نه دی، هغه ستړي کېږي، هغه ته د دمې ضرورت راځي. نو هغه که لږه غوندې دمه وکړي یا چې نو لږه غوندې چې نه هغه لږ وروستوالي وکړي د دمې دپاره، دا نه چې عادت یې جوړ کړی. خیر دی دې هم ورسره ګزاره کوي. حدیث مبارک کې راځي
چې کله ته په یو کس باندې کار کې او تا ته پته لګي چې دا کار چې دی په یوازې کولی نشي یا کوي خو مشکل دی وته نو په خپل وسره لاس واچوه په خپل وسره چې نه هغه کې مدد وکړه دا نه چې بس په مزدورۍ مې راوستري کدی مري او کدی چوي نو دی به دا کوي نه انسانیت ځان کې پیدا کا او سوچ وکړه دته دا کار ګران دی خیر دی زه به ورسره لاس واچوم یا کار مشکل لستړی شو خیر دی او ساعت دمو کی او منټ پر دمو کی بیا بچی نه هغه راپاسي مزدور دې هم داسې نه کوي چې هغه ټیم پاسي کوي هغه چې وخت ډکوي او مالک لچېنو پسترګو کې خوري ورچي داسې مزدور هم نه کوي شریعت داسې دین دی چې دوه طرفو ته هغه سوچ کوي دوه طرفو ته خیال ساتي او دوه ته داسې تعلیمات ورکوي لکه پښتو متل چې نه سیخ وسوځي او نه کباب داسې طریقې سره هغه کار کوي مالک ته وایي ته سره نرمي وکړه مزدور ته وایي ته چې نو خیانت مه کوه کار وباسه نو دواړه به کار ټیکي دویم قسم امانت دا دی چې هغه روغ سړی وي د سترګو چې نه هغه کنټرولي د خولې یې کنټرولي د لاس یې کنټرولي بعضې مزدور هغه داسې چې تا اوس کور ته راوستلی کور کې پې باندې کار کوي نو چې کور کې پې باندې کار کوي نو هغه یو خوا بل خوا ګوري دا یو خوا بل خوا دی چې نه چېرته داسې ځای ګوري چېرې زما نظر پې باندې پرېږدي داسې مزدور مه راوله یا بعضې مزدور داسې هغه د خولې نه خلاصي نو کوي به کار او پوچې خبرې به چې نه هغه د کار په دوران کې کوي داسې مزدور هم مه راوله کور کې زنانه دي هغه زنانه به چې نو دا خبرې وړي لاس یې هغه سم وي د دې امانت هم خیال وساته خصوصا چې په کور کې چې نه کار کوي نو اصیل مزدور وګوره او اصیل مزدور راوله هغه چې نو په کور کې ولګوه چرته چې کور ته ورشي د اسلامي تعلیمات دي لکه تپوس لورلی کور ته نو چې تپوس لورلی مریض له کور ته ورځي نو ګیر چاپیره مه ګوره د کور چې نه هغه دروازې او کمرې مه شماره سیده روان یې د پښتنو طریقه دا دی د کوربه ته ویل که ته مخکې شه نو کوربه مخکې روان یې ته به لاندې ګوري او چې نه هغه پسې به ځي داسې به ځي چې زما نظر نه لګي صرف دومره قدرې ګوره چې هغه ځای ته ځان ورسوي په هغې کې دا تعلیم ورکړی دی چې مزدور د مزدورۍ له راوست نه هغه کې خو امانت ډېر زیات ضروري دی دې د وجې نه مزدور هغه ګوره یو خو چې نو اصیل وي دویم ستا مال او ستا ټیم نه ضایع کوي او قوت او طاقت هم وي او دا ټول څیزونه په موسی علیه السلام کې موسی علیه السلام کې قوت هم موسی علیه السلام کې چې نو دا دغه مو د نظر حفاظت هم بد نظری چې نه هغه نه کوله غلط یې نه استعمالو او نور امانت چې کم کار ورته حواله شي نه هغه همغه شانتي چې نه هغه کړی دی دې کې هغه اصول مونږ ته وښودل بیا شعیب علیه السلام یو خبره موسی علیه السلام ته کوي او اوږده راورسره راشي قالت احداهما او یو د دې دواړو نه یا ابتې بابا جانا استاجره په مزدورۍ ونیسه د لره ان خیر من استاجرته یقینا غوره د هغه چا نه چې ته په مزدورۍ نیسې القوي قوي دی امین او امانتدار دی